وکرر الجار وعلا سمعهم کې حرف جر مکرر ذکر شي چې په علا قلوبهم باندې عطف ده نو بیا که دا حرف جر نوی ذکر شوی هم مقصود کې څه کمی نه راته دا حرف جر یې څه دپاره ذکر کړ نو دی وایي حرف جر مکرر ذکر کا لیکون ادل علی شدت الختم فی الموضعین چې دا ښه دلالت وکي په دې خبره چې دا مهر سخت دی په دواړو ځایونو کې په زړونو او په غوږونو دواړو کې یو شان شدید دی شدت په دواړو کې یو شان دی دویم و استقلال کل منهما او دلالت وکي په دې خبره باندې چې هر یو د دې دواړو نه مستقل دی بالحکم په حکم په پوښي په قلوبهم حکم د ختم لګېدلې په اسماءهم حکم د ختم لګېدلې دا سینه ده چې د سم د قوت سامعي دا ختم د قوت عاقلی د ختم تابع دی ځکه معطوف خو د معطوف علیه تابع وي که نه پې پوه شوئ نو علی ځکه ذکر که چې دې خبرې ته استقلال ته اشارت وکړو چې په دواړو کې استقلال دی ختم علی القلوب مستقل شی دی او ختم علی السمع دا مستقل شی دی ختم علی السمع د ختم علی القلوب تابع نه دی پې پوه شوئ ووحد السمع دا دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې قلوبهم جمع ذکر کړه تغشیه سره ابصار ذکر کړه هغه هم جمع ده وعلی ابصارهم دا سمع ولې مفرد ذکر کړه سوال باندې پوښتنه یو دویمه طریقه د سوال داسې ده چې سمع مضاف شوی دا ضمیر د جمع ته او کله چې یو شی مضاف شي ضمیر د جمع ته او هغې کې ته واحد ذکر کی نو معنا بدایي چې دا واحد مشترک دی د دې جمع په دې خبره تاسو پوه شئ لکه ثوبکم ستاسو جامه نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده ثوب مضاف شوی کوم ته چې د دې ټولو خلکو دا جامه شریکه ده اوس پې پوه شئ نو اعتراض دا ده چې دلته سمه مضاف شوی د ضمیر د جمع ته چې هم دی نو معنا دا ده چې الله تعالی د دوی ټولو په غوږ باندې مهر لګولی دی او دا غوږ یو غوږ د دوی ټولو شریک شی دی او حال دا چې یو غوږ خو د ټولو شریک نه وي که نه سوال باندې پوه شئ نو دا یې ولې مفرد ذکر کړي دې ځای کې خلک جمع ذکر کېږي وعلی اسماعهم نو جمع په مقابله د جمع کې تقسیم په احادو فایده کوي دا هر سړي په قوت سامعي باندې مهر لګېدلی دی چې جمع وی پوه شئ تاسې به جواب وکئ چې څیزونه دوه قسمه دي یو هغه دي چې متصل دي د انسان سره نه جدا کیږي یو هغه دي چې جدا کیږي کم چې جدا کیږي هغه لکه جامې شوي صادر شو خولۍ شوه پټکی شو دا څیزونه جدا کیږي کم چې نه جدا کیږي لکه سترګه شوه غوږ شو لاس شو دا څیزونه خو نه جدا کیږي که پوه شئ نو کم څیزونه چې جدا تاسو ته به څوک اعتراض وکړي چې غوږ خو هم جدا کیږي چې په چاړه یې راکټ کړي جواب دا دی جدا کېدلو مقصد دا دی چې جدای کې بیا ته فایده بل څوک واخلي نو جامع جدا کیږي چې ته ځان نه جدا کړې نو بل سړی ته پیدا اخیستی شي که نه
او غوږ چې جدا کې بل سړی ته پیدا نشي اخیستی که نه چې دلته کېدي او خبرې پرې اوري مسله باندې پوه شي نو کم څیزونه اجزا چې بنده نه جدا کېږي د هغوی دا حکم دی چې کله ضمیر د جمع ته مضاف کي نو هغه به جمع ذکر کې ثیابکم به وایي لبسو ثیابهم به وایي تاسې په دې پوه شئ او کم څیزونه چې جدا کېږي نه متصل دي نو هغې کې د که مفرد ویلیم خیر ولې ځکه چې مفرد وایي نو د التباس امن پکې نه راځي امن دی پکې خوب د التباس پکې نشته څنګه دا څوک التباس نشي کولی چې په یو غوږ کې ټول شریک دي او هلته چې جامه مفرد صوب مفرد ذکر کړي نو هلته خلک شبهه کولی شي چې د یو کپړه کې به دا ټول سره شریک کړي دا به ټولو شریک کوي او دا چولې ده پې پوه شئ نو سمع مفرد ذکر کا د څه د وجې نه للامن من اللبس یو جواب دې د وجې نه چې د التباس نه امن دی د التباس نه امن دی پې پوه شئ التباس نه څه مراد دی چې ټول په دې کې شریک دي دغه التباس نه امن دی ځکه دا داسې جز دی چې متصل دی انفصال یې نه دی جایز پې پوه شئ یو دویم و اعتبار الاصلي د اصل اعتبار یې کړی فإنه ځکه دا سمه په اصل کې مصدر دی فی اصلي والمصادر لا تجمع مصادر خو نه جمع کی جمع نشي راتلی دو جواب شو دریم جواب او علی تقدیر مضافن یا عبارت په تقدیر د مضاف سره دی مثل وعلى حواس سمعهم مهر لګولې دی الله تعالی په زړونو د دوی او مهر لګولې دی الله تعالی په حواسو د سمع د دوی نو حواس خو جمع ده کړه والابصار جمع بصرن ابصار د بصر جمع ده بصر وهو دا بصر څه ته وایي ادراک العین د سترګې ادراک ته وایي په سترګه چې کوم کار کېږي او ته پې څه وګورې دې ته بصر وایي وقد یطلق مجازا کله کله اطلاق کېږي مجازا علی القوة الباصرة په قوت باصره په هغه طاقت باندې چې به دې سترګه کې دی هغې ته هم بصر وایي وعلى العزو کله اطلاق مجازن په دغه پستر کې باندې هم کیږي په دې اندام وکذا سم هم دقه ده ادراک د اذن ته هم وایي قوت سامعی ته هم وایي او د عزو ته هم وایي ولعل المراد شاید چې مراد بهما په سمع او بصر سره په آیت کې عزو وایي ولی لانه اشد مناسبتا ځکه دا ډیر سخت مناسبت لري للختم والتختیه د ختم او د پټوالي سره ځکه ختم خو به یو شي لګیږي که هغه شی عزوه ده مهر خو به یو څیز لګیږي که پې پوه شئ وبالقلب او مراد د قلب نه ما هغه څه دي هو محل العلم چې هغه د علم محل دی وقد یطلق کله د قلب اطلاق وشي ويراد به العقل والمعرفت او مراد د دین عقل او معرفت پلان کې بیزړه سړی دی نو سمانه د بی عقله دی بیزړه سړی دی بزدله دی داسې هم وایي که کما قال تعالی لکه الله تعالی چې وایي ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې قرآن کریم کې نصیحت دی لمن د هغه چا دپاره کان له قلبون چې د کې عقل او معرفت نو قلب په معنا د عقل او معرفت سره عضو خو نه ده مراد ځکه عضو خو هر چا کې شته نو لمن کان ته څه پیدا شو وانما جاز امالته دا څلورم بحث دی یو د اعتراض جواب او د تجوید مسله ده اعتراض دا دی چې دا صاد د حروف مستعلیه ونه دی او د دې نه وروسته خو اماله نه کېږي اماله نو دلته په دې را څنګه اماره شوې ده اماله پکې جایزه ده که نه لکه مجرې حواله اماله نو دې جواب کوي وانما جاز امالت و اماله د ابصارهم جایز شوه مع الصاد د صاد سره د دې نه چې صاد خو د حروف مستعلیه ونه دی او دا حروف مستعلیه معنی عن الاماله دي
تاسې په دې پوه نشئ لکه ځکه په مستعلیو کې رفع د صوت او اماله کې خو اواز قطع کېږي که اماله یې ځکه جایزه شوه لأن را المکسوره چې کومه ده تغلب المستعلیه دا غالبه کېږي په مستعلیه لما فيها من التکریر ځکه په دې را مکسوره کې تقریر دی تقریر دی گویا کې دوه راګانې دي ویلې گویا کې دوه کسرې دي ویلې او دوه کسرې اماله شوه که پې پوه شئ که نه پنځم بس غشاوتن دا مرفوع دی رفع په څه بنا ده دو مذهبه دي یو مذهب د سیبوی دی سیبوی څه وایي دا غشاوتن مرفوع دی بنا بر ابتدایت دې پر پوه شئ او علی ابصارهم دا جار مجرور خبر مقدم نو دی وایي غشاوتن رفع مرفوع کړل شوی دی بالابتداء عند سیبوی و بالجار و مجرور عند الاخفش او د اخفش په نسبت باندې جار و مجرور باندې دی مرفوع دی اخفش وایي داسې دی واستقرت على ابصارهم غشاوتن نو غشاوتن به فاعل د ضرب د پارسی چې استقرت جمله فعلیه بس نو بیا علامه وایي ویؤیده د اخفش تایید کوي عطف په جمله فعلیه باندې ختم الله علی قلوبهم باندې عطف دی هغه جمله فعلیه ده نو جمله فعلیه به په جمله فعلیه عطف شي چې اخفش خبره صحیح او که داسې په خبره صحیح نو بیا به عطف د فعلیه پوه بیا پوه نه شئ لکه وقرئ بالنصب او په نصب سره هم لوستل شوی دی غشاوتن دا منصوب ولې دی علی تقدیری وجعل على ابصارهم غشاوتن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على ابصارهم غشاوتن غشاوتن به مفعول شي د جعل د پار دا یو قول شو د نصب دویم او على حسب الجار وایصال الختم بنفسه الی غشاوتن دی باندې با داخله وه اصل کې داسې و وختم على ابصارهم بغشاوتن نو حذف د با وشو ایصال وشو حذف او ایصال څه ته وایي حرف جر حذف کا او دا جار و مجرور کې دا مجرور برای راست د فعل دپاره مفعول کا وختم على ابصارهم بغشاوتن دینه دی جوړ که وختم على ابصارهم غشاوتن وقرئ بالضم دا غشاوتن په ضمیر سره مرستل شوی دی و بالرفع په رفع سره ضمیر نه مراد ضمه د غین ده غشاوتن وبالفتح والنصب غشاوتن غشاوتن وهما لغتان فيها دې پر پوښتنه وغشوتن بالکسر مرفوعتن مرفوع ویل شي وبالفتح په فتح باندې غشوتن مرفوعتن مرفوع ویل شي ومنصوب ویل شي وعشاوتن بالعين الغير المعجمه ویل شي عشاوتن په پوښتنه عشاوه څه ته وایي د عشانه مصدر د عشا عشا هغې چا ته وایي چې د شپې لیدل نه کوي او د ورځې ویني سترګې یې دغه یي که نه پې پوه شوئ تاسې ولهم عذاب عظیم او شته د دوی دپاره عذاب لوی اول د ولهم عذاب عظیم د دې جملې مناسبت د مخکې جملې سره بیانوي دویم د لفظ عذاب تحقیق به وکړي دریم د کلمې د عظیم تشریح به وکړي څلورم دا دی دوه نکتې به بیان کړي اول ربط د دې جملې د مخکې در سره څه دی نو دی وایي ربط دا دی وعید و بیان لما یستحقونه دې جمله کې وعید دی چې دوی دپاره عذاب عظیم دی او بیان د هغه څه دی چې دوی سره څه لایق دي دوی سره دا لایق دی چې عذاب عظیم ته وغورځي دویم بحث عذاب تحقیق والعذاب کن نکال عذاب لفظ د نکال د لفظ پشان دی بنان په لفظ کې هم و معنن په معنا کې هم په لفظ کې خو اسانه دی عذابن او نکالن دې پر پوښتئ او په معنا کې دواړه څنګه دي یو دي په معنا کې یو دا دي و معنا تقولو ته وایي عذب عن الشیء ونکل عنه دا کله و اذا امسکه
پې پوه شئ چې لاس دې د یو شي نه ونیو بند شي نو عذاب هم خلک وایي او نکاله هم خلک وایي پې پوه شئ نو نکال هم د امساک دپاره استعمال شو عذاب هم د امساک دپاره استعمال شو ومنه الماء العذب خوږو بو ته الماء العذب وایي عین زال بی با دا ماده پکې راغلې ده ولې لأنه یقمع العطش ځکه دا تنده ختمی ویردعه او دیکه کوي ولذلک دې د وجې نه سمیه دا نومول کېږي په څه سره په نقاح سره و فراته په فرات سره نو نقاح معنا دا ماتونکي زره زره کوونکي او کسر ته فراتم کسر ته وایي ماتوالي ته نو د اوبو ته نفاخ او فرات ځکه وایي چې تنده ماتی ثم اتسع بیا په دې کې پراخوالی وشو فاطلق علی کل علم فادهن اطلاق کیږي په هر درد باندې فادهن چې ډېر دروند درد دي وان لم یکن نکال اگر که نکال نه عقابا داسې عذاب نه یردع الجانی چې واپس کی جنایت کوونکي عن المعاودة د دوباره کولو نه دا عذاب خو د دې دپاره دی چې جانی د دې کار نه منع شي جنایت کوونکي خو مطلق درد تم عذاب ویل کیږي اگر چې جانی د بدکارۍ نه نه منع کوي فهو اعم منهما عذاب د عقاب او د نکال نه عام دی پې پوه شئ ځکه عقاب او نکال هغې ته وایي چې جانی د دې بدکارۍ نه منع کي او عذاب صرف درد ته وایي قید پکې نشته وقیل چاویل د اشتقاق د عذاب اشتقاق د تعذیب نه دی باب تفیل ته نقل کا او تعذیب هو ازالت العذاب د عذاب لرې کېدو ته وایي کت تفزیه و تمریز لکه تفزیه تقضیه څه ته وایي ازالت القضا خسنه لرې کول د پیالۍ نه تفیل د ازالې دپاره استعمال شکم یا تمریز ازالت المرض تفیل د ازالې دپاره استعمال شکم پې پوه شئ دلته تعذیب څه معنا ازالت العذب ازالت العذب خوږ ژوند ختمول دې ته تعذیب وایي خوږ ژوند لرې کول دې ته تعذیب وایي پې پوه شئ که د عظیم او د کبیر په منځ کې او د حقیر او د صغیر په منځ کې فرق څه دی والعظیم نقیض الحقیر عظیم دا د حقیر نقیض دی یعنی عظیم هم په کیف کې استعمالیږي او حقیر هم په کیف کې استعمالیږي پې پوه شئ والکبیر نقیض د صغیر دی کبیر هم په کم کې استعمالیږي او صغیر هم په کم کې استعمالیږي پې پوه نشته غټه خېټه چې د چایي هغه ته کبیر وایي او خېټه که غټه یو که وړی خو لوی سړی علم ورسره ډېر هغې ته عظیم وایي دا پلان کې عظیم شخصیت دی داسې نه وایي چې کبیر شخصیت او چې غټ بدن یي که نه ډېر لوی نو هغې ته بیا خلک څه وایي کبیر شخصیت دی فکما ان الحقیر دون الصغیر لکه څنګه چې حقیر د صغیر نه ټیټ دی نو عظیم فوق الکبیر د کبیر نه اوچت دی حقیر خو د صغیر نه په ورکوټیوالي کې ټیټ دی نو د حقیر ضد چې کم دی عظیم هغه به د صغیر د ضد کبیر نه اوچتي لوی به وي پې پوه نشته ومعنی التوصیف به د عذاب تعظیم ولې وایي چې لوی عذاب دی په څه لوی دی ومعنی د توصیف په دې سره دا ده انه اذا قیس بسائر ما جناسه یناجسو چې کله د دې اندازه وشي په ټول هغو عذابونو سره چې د دې سره مجانس دي قصر عنه جمیع ټول د دې نه کمیږي دې چې پر پوه شئ دې چې پر پوه نشته نو توصیف یې دې دپاره وکړو
چې د دې اندازه د نورو هغه څه سره وشي چې د دې په شان عذابونه دي قصر عنه جمیعه ټول به د دې نه څنګه شي دغه شي کم شي ورپسې څه دي ستاسې دې کتاب کې دې پر پوه شئ او سپک شو چې اضافت یې دته وشو چې اضافت نسبت یې دته وشي دا نور ټول به سپک شي دته به دا نور څنګه معلوم شي سپک به درته معلوم شي نو ځکه دې سره عظیم ولګاو او یاد ده چې کله اندازه د ټولو مجانسو د ده سره وشي نو ټول مجانس به د ده نه ټیټ شي داسې عذاب دی او ټول بس حقیر شي چې کله اضافت دی عذاب ته نسبت وشي اوس پې پوه شو ومعنی تنکیر پلات معنی د تنکیر پایت کې غشاوتن کې تنکیر دی چان علی ابصارهم غشاوتن د دوی په سترګو کې داسې یو قسمه پرده ده لیس مما یتعارفه الناس چې نه ده د هغې قبیلې نه چې خلک یې پېژني وهو التعامی عن الآیات چې هغه ړوندوالی دی د خدای د آیتونو نه ولهم من الآلام العظام نوع عظیم دوی د پاره به د دردونو لوی لوی نه یو لوی قسم وي څومره لوی قسم به لا یعلم کنهه الا الله چې د هغې کنه د الله نه بغیر مطلب دا چې د هغې ذات د الله نه بغیر بل چاته نه دی معلوم صرف او صرف